طالبانو تمنا د مرګ څنګه د اسلام کې روا ده چې سړی تمنا د مرګ وکړي که نه ده روا؟ نو علما داسې وایي بعضې احادیثو کې منع راغلی، بعضو کې جواز راغلی. تطبیق علما داسې کوي د تمنا د مرګ په اړه باندې که چیرته یو سړی د الله عز وجل دارالنعیم ته شوقمن وي، دا مرګ و تمنا د مرګ د دې وجې نه کوي چې دارالنعیم ته لاړ سي، بیا بالکل جایز ده. او که دنیا کې د ضررونو تکلیفونو د غریبۍ د تربرونو له لاسه هلاکې بیا وایي الله پاکه مړ مې کړي په تنګ یې الله، دا بیا ناروا ده. که دنیا کې د ضررونو د وجې نه بیا فقر و غریبۍ و مرض د وجې نه بیا ناروا ده طالبانو. او که دارالنعیم ته شوق لري بیا تمنا بالکل جایز ده. یا که په دنیا کې فتنې ډېرې وي، ته تمنا د دې دپاره کوي چې الله پاکه مړ مې که، چې تمنا د دنیا په د فتنو کې راګیر نه سمه او الله عز وجل ته داسې حالت کې ورسمه چې په فتنو کې راګیر نه یمه. دا خبر دلته علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله کړې ده او نور علماو دلته بحث کړی.